بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نو دا چې منګه په تیر سبق کې نا ویلو منګوي چې بابا به ثاني کې بمنګه بابا به اول کې بمنګه د ضعفات او د علل مبارک خبره کوم بیا منګه د ضعاف تعریف ویلو تغيير مختص بثوال الاسباب مطلقا بلا لزوم چې دا تغییر او تبدیلی ته ویل کېږي چې د ثاني جواب سره خاص وي مطلقا مطلب دا دی کبا سبب خفیف کی وي کبا سبب ثقيل کی وي یا دویم منګوي چې دا مطلب دا دی کبا حشو کی او کبا ضرب کی او کبا عروض کی وي خو بلا لزوم یعنی دا ضعاف چې تا په یو تفعیله کې دا تبدیلی وکړه نو دا تبدیلی په هر تفعیله کې تا لپاره راوړل ضروری نه دي په نور بیتونو کې راوړل سره لپاره ضروری نه دي پوښوي ها بیا موږ ویلو چې دا ضعافات ټول دولستی ضعافات ټول چوري اته چې نن دا به مفرد دي او سلور چې نن دا سری مزدوج او مرکب یو شی بیا موږ دا ویلو چې اته چې کم مفرد دي نو داغه مجموعه ده خزوط قاعکن د خانه مراد خبن ده د صغات نه مراد ازمار ده د واو نه مراد وقص ده د طواف نه مراد طوی ده د قاف نه مراد قبض ده د عین نه مراد عصب ده د بل عین نه مراد عقل ده او د کاف نه مراد سره کف ده بیا موږ د هر تعریف له چې خبن څه ته ویل کېږي دویم ساکن حذف کول ازمار څه ته وایي دویم متحرک ساکن کول وقص څه ته وایي دویم متحرک حذف کول نو ما ویلو چې د لاولي دریو تعلق د دویم ارث سره دی بیا موږ سلورم طوی نو طوی څه ته ویل کېږي سلورم ساکن حذف کول بیا قاف څه ته ویل کېږي قبض پنځم ساکن حذف کول او عین عصب پنځم متحرک ساکن کول او عقل پنځم متحرک نو ما ویلو چې دا پنځم شپږم اوم تعلق د پنځم حرف سره دی او اخرنه کف اوم څنګه پوښوي نو دا اته چې دا مفرد دا معنا چې لکه پدې کې صرف یو قسم ضعاف شوی دی یو قسم تبدیلی راغله وسلور دي کنه دا مرکب دی مرکب ورته هم ویل کېږي او مزدوج ورته هم ویل کېږي څورته ویل کېږي مزدوج ورته هم ویل کېږي او مرکب ورته هم ویل کېږي نو سلور چې نو دا بکې مرکبات دي چې مزدوج ورته وایي پای کې نمبر 1 دی خبل نمبر 2 دی خزل نمبر 3 دی شکل او نمبر 4 دی نقص پوښوي به معنی کم ټکی دي نمبر 1 سره خبل ہے خا لام نمبر 1 خبل نمبر 2 خزل نمبر 3 شکل او نمبر 4 نقص نو بدی کوس ګوره تاسو ته ګوره دی خو چې بدی کې دوت چلنده یو ځای شوی خبل دی کنه خبن چې دا ازمار سره جمع د طوی سره الخبن مع الطوی نو خبن خو نه پیژنم بھائی وای ګوره ما درته وې چې دا پرونه سبق دی یاد کړی کنه په نننی په پوښې کنه ځان کړهومو خبل څه ته ویل کېږي خبن د توې سره جمع کېدل خبن د توې سره په خبل کسی چلی ویم ساکن حذف کولی کنه ویم ساکن حذف کولی او په توې کسی چلی سلورم ساکن حذف کولی کنه نو ګوره مستفعلون دی خدا خدای کار دی کنه چې ما ته دا پته نه لګي چې بری کا اول حرف کم دی دویم په کم دی دریم په کم دی سلورم په کم دی ما ته پکې دویم او سلورم وکي سین دی پکې او فا دی پکې نو چې دا سین ته هم لري کې او فا ته هم لري کې نو دا خدای کار دی د دې نه وجود شي متعین سبب جوړ شي متعین به جوړ شي سبب جوړ شي متعین به جوړ شي پوښوي او دا بیا خپل تفعیل نه نو دا اړول د محول ده فاعلتون کله ته محول کې ستا خو خدا کله محول کې نو بس دا متعین وایا پوښوي به باندې نو الخبن مع الطوی دینه نزول وړيږي خبل پوښوي دویم نمبر ده خزل نو په خزل کې چری الازمار مع الطوی ازمار نه پیژنم کنه
د تفعیلی دویم متحرک ساکن کول دویم متحرک ساکن کول او بیا پسې توی دی توی نه پیژنم څلورم ساکن متفاعلون دی که نه نو زه خو په دې کې دویم اول څلورم پنځم نه پیژنم که تاسو پیژنې جمعه ته ووایئ چې دویم حرف پکې دا دی دویم حرف پکې تا ده او څلورم حرف پکې الف دی نو یې اضمار څه ته ویلی کېږي دویم متحرک ساکن کول دویم متحرک ساکن کول او توی څه ته وایي څلورم ساکن حذف کول څلورم ساکن نو دا متفاعلون کې چې زه دا دوه کاره وکړم نو د خدای کار دی د دې نه به څه جوړ شي متفاعلون څه به دې جوړ شي متفاعلون پوه شوئ څه به دې جوړ شي متفاعلون او بیا وایي که دا ته محول کې نو مفتعلون ته محول کا او که ته وایې چې زه نه محول کوم نو الله دې مور پلار دواړه په جمع وبخښه اړو اړوئ مو لکه پوه شوې په دې باندې خو که دې واړو جو ښکلي به ښکاري خزل څه ته وایي الاضمار مع الطوی که تاسو دې ته وګورئ که نه زمارونو نو ګوره د الاولني کې هم توی راغلی دی او په دویم کې هم توی راغلی دی خو په دې د یادولو لپاره ګوره ځان د زما په شان د ناقابلې سړي کار دی د ځان د به شی اسانه په دې خبل کې هم باده او په خبر کې هم سره باده او توی خو په دواړو کې دی پوه شوې توی په دواړو کې دی هلکه پوه شوې توی نو خبل څه ته وایي الخبن مع الطوی نو په د یادولو لپاره په خبل کې با راغله او په خبل کې هم با راغله او خزل جو زا او ضاد د حروف په ربا سره دواړه به یو شان دي څلورم دریم نمبر شکل دی نو په دې دوو کې دغه راغلی دی کف راغلی کاف نو په دې کې ګوره شکل نو الکف مع الخبن الکف او د خدای کار دی کف رانه پرون مې ویل خو هېر شوی دی رانه دوهم ساکن او خبر خو نه پیژنم دویم ساکن نو فاعلاتون دی که نه فاعلاتون په دې کې ته حساب کتاب وکړه چې یو پکې اووم حرف په کوم دی 1 2 3 4 5 6 7 نون دی که نه یو به دې دا نون لرې کوو او یو به خبن څه ته وایي نو د دې فاعلاتو نه به څه جوړ شي فاعلاتو څه به دې جوړ شي فاعلاتو دوه کارونه به وکړلې یو مې د کف د وجې نه مې دې اووم ساکن حذف کو او د خبن د وجې نه مې دې دویم ساکن حذف کو دویم اخرنه دی نقص الکف مع العصب کف نه پیژنم او عصب هم نه پیژنم پنځم متحرک ساکن کول پنځم متحرک مفاعلتون دی که نه مفاعلتون اوم حرف پکې راته وښیه نون نو دا نون به دې یو لرې کولی یو به دې نون لرې کولی او یو به دې عصب کولی عصب پنځم متحرک ساکن کول پنځم 1 2 3 4 5 نو څه به شي مفاعلتو څه به شي مفاعلتو لکه تاسو په دې باندې پوه شوئ اوس که دا مفاعلتو ته محول کې جو مفاعلو ته محول کا څه دی محول کا مفاعلو ته ځکه مفاعلو دا یو شان دي څنګه یو شان دي لګوره په دې کې هم په شروع کې مفاع راغلی دی سبب وتد راغلی دی او په دې بل کې هم وتد مفروق راغلی په یو کې وتد مجموع دی بل کې وتد مفروق دی په دې باندې پوه شوئ اوس ګوره د یادولو لپاره خبل خزل شکل نقص نو په خبل کې ګوره بادا په لولید بو کې توی دی او په آخرني کې کف دی پوه شوئ بیا بل خبل کې چې دی نو بادا په خبل کې بادا نو الخبن مع الطوی خزل الاضمار مع الطوی شکل الکف مع الخبن او النقص نو الکف مع العصب نقص کې هم سخوات دی او په عصب کې هم سره سخوات دی نو دی اتوتا دی سلورتا ویلې کېږي مزدوج مرکب ورته ولې وایي چې بدی کو ګوره دوه کار وشول که نه په پرون سبق کې چې کوم موږ ویلو مفردو پای کې یو کارو لکه دویم ساکن حذف کول یا دویم متحرک ساکن کول دویم متحرک حذف کول څلورم ساکن حذف کول پنځم ساکن حذف کول پنځم متحرک ساکن کول پنځم متحرک حذف کول اوم ساکن حذف کول دلته کې دوه کار دي خبل خزل شکل نقص پدې پوه شوئ دغه ځای پورې په کتاب کوی بیا وځو
والمزدوج اربعه زما په کتاب کې 18 نمبر پیج دی والمزدوج اربعه او مزدوج مرکب سلور دی الطيء مع الخبر خبل طيء چې د خبن سره ملاو شي ستې جوړيږي خبل جوړيږي وې دا خبره چې ده کنه نو دا بدی کوس دا کم جماعت اوس ته وې نو دا لګلاندې لیکل دی وې وانعصر في إسكان تاء وحذف ألف متفاعل فينقل إلى مفتعل ثم بذلك وشوي والكف مع الخبن شكل أو كف دا خبن سر ملاوشي نو خا الطيء مع الخبن خبل وهو مع الإزمار خزن أو دا طيء دا طيء چې دا دغه سره ملاوشي د ازمار سره ملاوشي نو سبا دي جوړ شي خزل والكف مع الخبن شكل او كف چې د خبن سره ملاوشي نو سبا دي جوړ شي وهو مع العصب نقص او دا كف چې د عصب سره ملاوشي نو دي ته سوي لګي نقص دا به تاسو ته یادي مثالونه وسره ها ولا علل د دې زنه بس پدې کې نه به دا شیخ ختمول غوړي نه ما ته بل کتاب پاتې نه لګو ایزا نه الګا لس منټه پاتې دي نو نن جمعرات ته سبا به چې جمعه ده او بیا سبا هم نه کیږي نن وایي چې سبا ته ورسو بیا خو سبا تر نن نه به سره اورم